میاشت ده چې دا ډېر عزت والا میاشت ده. په دې کې لسم محرم راځي. لسم موږ ته عاشوره وایو. د عاشورې په ورځ باندې روژه نیول دا ډېر لوی د ثواب خبره ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د لسم محرم په ورځ باندې چې چا روژه ونیوه، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي الله به د هغه د یو کال واړه ګناهونه معاف کړي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل یو سړی چې د عرفې روژه ونیسي د اختر نه یو ورځ مخکې، د غټ اختر نه یو ورځ مخکې، نو رب العالمین به دته د 2 کالو واړه ګناهونه معاف کړي. او چا چې د لسم محرم د عاشوري روژه ونیوه نو رب العالمین به دته د 1 کال واړه ګناهونه معاف کړي. چې تیر کال کم ګناهونه کړي هغه ته الله معاف کړي. معلومه ده شو چې د عرفې روژه دا د محرم په روژه باندې ډیر فضیلت والا ده. نو نبی علیه السلام د هغې د 2 کالو ګناهونه معاف کېدل یاد کړي دي. او د را روان لسم محرم د عاشورې په ورځ باندې روژه نیول د 1 کال ګناهونه الله په هغې باندې معاف کوي. عائشہ رضی الله عنها فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه د عاشوري روژه دا به ډیر په اهتمام او پابندۍ سره نیوله. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي نبی علیه السلام په نفلي روژو کې د دې عاشوري د لسم محرم د روژې ډیر زیات اهتمام کو دا به نیوله. کله چې د رمضان مبارک روژې نوی فرض لا فرض شوی نوی چې تاسو د رمضان روژې نیسئ نو د هغې نه مخکې د عاشوري د لسم محرم روژه به نیوی کېده. د لسم محرم روژه دا به د رمضان د فرضیت نه مخکې نیوی کېده. نو چې کله بیا دا فرض وه د رمضان د فرضیت نه مخکې د عاشوري د لسم محرم روژه نیول فرض و، او چې کله د رمضان مبارک روژې فرض شوې نو د هغې فرضیت ختم شو بلکې سنت او مستحب پاتې شو. د لسم محرم روژه مستحب سنت پاتې شو چې دا چا ونیوه په دې باندې به الله ډیر زیات اجر او ثواب ورکړي. نو د محرم دا میاشت چې دا ډیر زیاته فضیلت والا ده. په څه باندې فضیلت والا ده؟ یو 3 خبرې دي پکې. یو خبره پکې ده